14 میاشتې په خپل کلی کې د غریب ولس د خدمت وروسته کې کاروان په لومبني ځل باندې د خپل ضلع نه بهر په بله ضلع کې د خدمت کار شروع کړو د ضلع ملکن په حدود سوات موټروي باندې د موجوده وبا د مخنیوي لپاره د محمد رفیق بایجان په مشرۍ کې د 14 ځوانانو یو ټیم په سوات موټروي باندې ولاړ دی چې کوم خلک سوات دیر تیمرګری یا بټخیلې ته په سفر روان وي دا ځوانان ورته ماسکونه ورکوي او د وایرسونو د بچاو لپاره ورته سینیټایزر لګوي تقریبا په یوه غنټه کې د ځوانانو سکم 15,000 ماسکونه او تر 200 پورې د سینیټایزر بوتلې تقسیم کړلې د دې سره به خلکو ته دا نصیحت هم کوو چې د دې وبا نه د بچ کېدو لپاره ماسکونه استعمالوي او سینیټایزر لګوي د سوات موټروي نه وروسته د خدمتګارانو د ضلع سوات په بارډر لنډاکي کې هم د خپل ډیوټي دغسې جاري وساتله چې کوم خلک په سوات نه وتل یا راننوتل نو دوی به ورته سینیټایزر لګول او ماسکونه به یې ورکول په دې ځای باندې هم دوی تقریبا 10 کارټنه سینیټایزر او تر 6 ډبو پورې ماسکونه تقسیم کړلو د تیرو 20 ورځو راسي د دوی په گاډو باندې د کرونا وبا نه د بچاو لپاره لیکل شوي پوسټرې لګېدلي دي چې په ټول سوات کې روزانه ځای په ځای همدغه ډیوټي ترسره کوي او څوک چې بغیر ماسکه وویني نو اواز ورته کوي او ماسکونه ورکوي خو د خوند خبره دا هم ده چې کله هم د دوی دا گاډی څوک وویني نو رامنډه کړي او د ماسک غوښتنه ترېنه وکړي او دوی ورته د یو په ځای 2-3 ماسکونه ورکړي په دې مقصد چې د وبا نه په امان کې پاتې شي مرګ او ژوند د الله په لاس کې دی خو احتیاط کول زموږ فرض دی باید چې موږ ټول د کې کاروان په دې وړوکي شان پیغام باندې عمل وکړو خپل ژوند او د خپل خاندان ژوند د بچ کولو کوشش تیز کړو د پروګرام وخت پای ته رسي د راتلونکي یو بل پروګرام پورې د کیمرامین عجب خان سره سمد انجم له اجازه راکړئ په لوی الله مسپارم د الله په امان Hai hai, wah.